بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو دپاره یوه ډیره خوندوره معلوماتي او زبردسته ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې هوا د سلیمان علیه السلام په حکم چلېده او که د سلیمان علیه السلام دپاره مسخره وه خو په حکم یې نه چلېده. نو مفتي صاحب وایي که د مسخر کېدو نه خلک دا معنا اخلي چې د سلیمان علیه السلام په حکم به هوا چلېده نو دا خبره د قرآن نه خلاف ده، ځکه چې په قرآن کې الله تعالی فرمایي لمر، سپوږمۍ، ځمکه او اسمانونه مو ستاسو دپاره مسخر کړي دي. نو د انسان په حکم خو نه چلیږي بلکې د الله په حکم چلیږي. یو دوه مفتیانو هم په مفتي صاحب پسې خبرې کړې وې چې د یو نوم دی مفتي حضرت علي او د بل نوم دی مفتي ندیم صاحب. دوانو دا خبره کړې وه چې مفتي منیر شاکر د معجزې نه انکار کړی دی. نو په دې ویډیو کې مفتي صاحب آیاتونو نه دا خبره ثابته کړې ده چې هوا د سلیمان علیه السلام په حکم نه چلېده. دې ویډیو کې مفتي صاحب د پیریانو متعلق خبره هم لږه چړلې ده چې پیریان چاته وایي او کوم مخلوق ته وایي او پیریان په نظر راځي او که نه راځي. محققین د پیریانو په باره کې څه وایي. نورې ډېرې قیمتي، خوندورې او معلوماتي خبرې به د مفتي صاحب نه اورو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. چې ولسلیمان الریح او مسخره کړه منګه سلیمان ته هوا، غدوها شهر، تلل د هغې به د میاشتې برابر ورواحها شهر، او رتلل به د هغې میاشتې برابر. کله کله غدو او رواح د سهار او د بیګا د قید نه آزاد وي، لکه قرآن کې بل ځای کې راځي وإذ غدوت من أهلک. نو دې ځای کې وقد یستعمل لمطلق المزي والذهاب، کله کله د سهار او د بیګا د معنی نه خالی وي او کله دا معنی کیږي چې مسخره کړه منګه سلیمان ته هوا، غدوها شهر، چې د هغې د سهار مزل به د میاشتې برابر و، ورواحها شهر، او د شپې ماښامي راتلل به د میاشتې برابر و. واصلنا له، او راخوټولې وه رابیولې وه منګه هغه لره عین القطر، چې نه د تانبې، ومن الجن، او مسخر کړي وو مو دته جنات، د جناتو نه من هغه څوک یعملو بین یدیه، چې هغوی به کار کولو د ده په مخ کې باذن ربه، په حکم د رب د ده. ومن یزغ منهم، او څوک به چې کوږ شولو د دوی نه، عن امرنا، زمنګ د حکم نه وطنه به یې وکړه، نزقه من عذاب السعیر، نو ورڅکلو به موږ هغه ته عذاب د اور د لمبو والا. دې آیت کې چې څومره خبرې تیرې دي نه راغلي دي، دا ټولې خبرې موږ مخکې کړي دي. د هوا متعلق موږ په سورت انبیاء کې ویلو چې هواګانې د الله په حکم چلیږي او د الله د حکم لاندې وي، بارانونه د الله په حکم کیږي او د الله د حکم لاندې وي. نو که د چا دا خیال وي چې په دې آیاتونو کې دا معنا ده چې هوا د سلیمان علیه السلام په حکم چلیدا، نو دا خبره د قرآن نه صریحه خلاف ده، ځکه چې هواګانې په قرآن کې شپږ اووه ځایه داسې راغلي دي چې هواګانو اختیار چا سره دی؟ الله سره. او دا هم معلومه خبره ده چې الله خپل د خدای اختیارات چاله نه ورکوي. دې نه مراد صرف دا ده، لکه دغسې خو قرآن کې دا هم راغلي دي چې تاسو تمان مرد مسخر کړی دی، سپوږمۍ مو مسخره کړې ده، تاسو له ځمکې مسخرې کړي دي، اسمانونه هم مسخر کړي دي. نو څه کوي؟ دا ولې زموږ د حکم لاندې دي. مسخر کېدلو معنا دا ده ستاسو خدمت کې م لګولي دي. نو د سلیمان علیه السلام د هوا متعلق موږ دا تذکره کړې وه چې دې نه بادبان ایجاد مراد ده، ټکنالوجي. لکه څنګه چې اوس جازونه په څه شي باندې خیږي هوا ته پته ده؟ بادبان باندې خیږي. دې کې چې کوم هغه د هوا سیستم جوړ کړی وي په هغې سره هوا کې اسمان کې جاز ځي، او کشتي چې ځي هم د هوا بدبانونه دي او داسې پکې پکې جوړې کړي دي چې هغه اوبه شاته ولي او دا مخ ته ځي. دا شی ټولو نه اول چا ایجاد کړی دی؟ داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام. دې ټکنالوژي نه دوی معجزه جوړه کړه. وایي وږي ته چا ووایي چې دوه څو کېږي؟ وي 4 روټۍ. نو هر ځای کې خو 4 روټۍ نه وي. نو معجزو نه من قربان شو، معجزې نه انکار نه کوو، پراپیګنډه دي دوی په واپس ورشي. خدا دا تسخیر د الله په حکم باندې د بنی آدم په خدمت کې یو شی لګول
او د سليمان عليه السلام د هوا د تسخير معنا دا ده چې بادبانونه ایجاد کړیو دا کشتی به د خو روانه وا نو کله کله خو کشتی د خو روانه وي هوا د دې طرف نه وي نو بیا خو کشتی پشازي نو هغه داسې بادبان جوړ کړو چې هوا رخ به په دې طریقې بدلولو لکه څنګه چې اوس په سمندرونو کې لوی جهازونه زی غدوها شهر ورواحها شهر سهار او بیګابا د یوې میاشتې په مسافت هغه څنګه مزل کولو دا هغه د بادبانونو په انداز باندې اوس هم دغه څه ده اوس چې د کم ګاډي او کم جهازونه او کم کشته ایجاد دي ولې دا د میاشتو مزل په څوک امپو کې نه کوي واصلنا له عین القطر او د تانبی چې نو ورته الله تعالی ولاو کړي وا او دا چال ورته الله خدله و چې څه طریقې سره با تانبا ویل کیږي وسپنه بڅنګ ویل کیږي وسپنه بڅنګ نرميږي دا صنعت او دا کاریګری او دا ټیکنالوژي الله داوود سليمان عليه السلام ته خدله وا ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ير تریانی وی مسخر کړو باغوی به کار کولو بل ځای کې راځي چې کله کله به سزا ولا ورکول زنجیرونو کې به تړل نو ته خو تیرې ښکاری نو چې جن ښکاری نه څنګه به زنجیر کې اچي خبره پوهیږي دین هغه جن مراد نه د محققینو په نس محققین حضرات وایي چې دا هغه عمالقه قومونه چې د موسی علی السلام په زمانه کې بنی اسرائیل ته موسی علی السلام وی چې عمالقه باندې حمله وکړه د خپل علاقه آزاد کړي ناغوی چې کله راغلل ځانونه سیټ کړل چې په دې غره وروا وختل چې داغو قد او قامت یې ولې دی وی چې دوی سره مونږ جنگ شي ته زاو ستارب دې ور سره جګړه وکړو دا خو هاتیان دي دا حق عمالقه دا هغه سرکشه قبایلو دې ته جن په دې وجوي چې دا په غرونو کې اوسېدل په دې باندې ما پوره تفصیل کړی څوک چې دا مختصر خبره واوري هغه بیا ټکونه وایي ټکونه مو ټوله خبره خو واوره کنه لکه سورته نمل کې چې من کله نملتن د خځې یو تفسیر وکړو ډېر غوایانو بکله وی چې دا غیر منصرف څنګه شو دا خو منصرف دا خو غیر منصرف ته منصرف څنګه شو نو ما بزړه کې چې ستاسو یو ټکی به جواب کوم خو جاهل لارشه ټول هغه درنیمه غنټه بیان واوره پاږي کې ما د منصرف او د غیر منصرف جواب هم کړی دی تعالی چې کم علم او عقل کې اعتراض درځي دا جواب نه کړی چې نه اور تعالی به زبیل بل درکو ورته شي ورته اعتراض نشه نامدارنګ دا د چې څوک ووري په کار دي چې هغه په خواني ځای نه واغ نو دینه هغه سرکشه قبایل مراد چې هغه په غرونو کې اوسېږي جنت ته جنت ځکوي چې هغه ځنګلي هغه کې ونی ډیری او د مسلمانانو ځنګل څنګه مسلمانانو جنت پوریدل تبلیغیان خلق توي تبلیغیان خو ګرم نه دي روایت کې راغلي وی جنت ملاو شي خو جنت چټیل صحرا دا وای دا چې تکله ذکر کوي بیا پکې ونی لکېږي نو چې صحرا دا ورته جنت څنګه وای جنت خو وای ځنګل او باغ تا چې ونه پکې نه هغه ته ځنګل هغه ته جنت وای نه هغه ته الارض وای هغه ته صحرا وای خو چاله عقل پیدا کړي دا خو جاه په خوانه زمانه نه خلق غلولې دي د دوی جنت کې ونی نشتا دای پکې لکوي هاي هاي دا به څنګه کېږي چې اوس مصری صاحب ته وایم چې دلته مې باغ ده پتا یې خرڅاوم هو نه به پکې بیا خپل لکای نو هغه ماته ونه وایي چې دا بیا باغ ده او قسمه کړه خو سپاوای چې زمکه دا باغ نه ده جنت ویل کېږي باغ ته جنت وایي هغه ته چې هغه جنون نه لیونی ته جنون مجنون ولې وایي دغه عقل پټ شوی عقل د پردو لاندې نو کله چې د سړي عقل مخدوش شي د پردو لاندې شي هغه ته مجنون وایي وبه جنون بدل وان تو به نه عقل پټ ده نو جنت ته جنت ځکه وایي چې هغه قسمه کا پټي ښکارینا لو ځنګل وی ونی او د مسلمانانو جنت کې ونی نشتا عجیب جنت ته عجیب الله پر خندا کوي داخله نو جنین په دې خېټه کې د مور بچی ته هم جنین په دې وجوي چا پټ ده نو د جنون او د جنت د غټول معنی مې د توته د معنی دادا چې خلک په صحراګانو کې اوسېږي بازارونو کې اوسېږي هغه ته انسان وایي دا اونس نه وتلې دا خلک چې کوم دي په یو ځای اوسېږي دا د یو بل نه مانوس دي یو بل سره بلد دي خا بد کوي راشه درش کوي کم چې په غرونو کې دی هغه وحشي غونې خلق ده هغه د څوک کالونو کې څوک نه ګوري کم خلک راشه درشه کم ده ملاقات یو بل سره کم ده تعلق د یو بل سره کم ده یو بل سره لید کته ډیر نه کیږي نو ځکه هغه ته جنات وایي دې ته پیریان جوړ کړل او ما درته وی چې پیریان چې کم جنات هغه په هغه زمانہ کې چې کله زمکه ګرمه و بس
هغه تحقیق تیر شوی دی خدا یو تفسیر دی زمونږ دعوه نه ده دا یو تفسیر دی چې محققینو کړی لہذا دینه مراد هغه وحشي قبایل دي چې سلیمان علیه السلام ته هغه تسلیم شوي ځکه ورته وایي یا جبال اوذبي غټو سردارانو سرکشو خلکو دې ته نه غر جوړ کړی دی ولسلیمان الریح او مسخر کړه منګه سلیمان ته هوا غدوها شهرا تلل دا عقیبا د میاشتې برابر وو یا د سهار تلل به د میاشتې برابر وو ورواحها او راتلل یا بیګای تلل به شهرون د میاشتې برابر وو واصلنا له او را خټ کولې وا را بیاولې وا منګه له دلرا عین القطر چې نه د تانبه ومن الجن او مسخر کړي وو منګه دتا قبائل جناتو کې من هغه څو یعمل بین یدیه چې کار به کوو د پمخ کې باذن ربه په حکم د رب د ومن یزغ منهم او څوک بچي کوم شو د دوینا ان امرنا زمنګ د حکمنا نسقه من عذاب السعير نو ورڅ کولو به منګه وی ته عذاب د اور لمبو والا کم کار چې د الله د قانون مطابق کیږي هغه الله ځان ته منسوب کوي چې موږ به ولا عذاب ورکو یعملون له او دا لوی سرکش خلق چې وو جنات چې ورته وایي یا ته تریان وایي یا بلای چې ګڼي دغه خلق د د پاره به کارونه کول یعملون له جوړول به دلرا ما هغه څه یشاء چې د بغختل سلیمان علیه السلام بچي څه غختل د جناتو به ولا جوړول څه شی به جوړول مم محاریبا جنگی قلاګانې محاریب محراب جمع ده محراب د مقابله او د جنگ مورچې ته وي او خلکو ته نه جوړ کړی دي چې عبادت خانه به جوړولې نه جی د جنگی قلاګانې به ولا جوړولې او ته قلعه به جوړولې او دا سیسه پلای ہوئی چې دا کما د څه شی ده تانبا د تانبې کې به ورته نقش و نگارم کولو